أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شپږشتم نمبر آیت دی سورۃ البقره. دیوی شمبرات مرا بده خو دویم باب د سورۃ شروع دی. اول ایتونه کې الله دعوه کې خدا د الله ر توحید د الله ر بندګۍ عقلی دلیل تشریح کړل ذکر د الله بندګۍ وکي چې ساسو پیدائش ساسو د مشرانو پیدائش زمکو اسمانونو او به د ورېځ نه باران تنظیم دا ټول هغه په خپل کړی. دین ورس الله بر قرآن صدق ذکر کې شداد الله یقیني او رښتینی کتاب دی. ذلیل شمبرایت کې دنیا د عذاب نه یره یا تخفیف اخروی د آخرت د عذاب نه یره. پنځیش کې الله دوستانو لزیره ورکه هغه انسان شي کې ایمان دی او کې څه عمل د انسانان به الله جنت لذي. نن شپږی شمبرایت کې الله تعالی جواب دی او سوال کوي. ویش کې الله تفسیر د فاسقانو ذکر کې بدري یا سرور صفاتونو باندې دغه نور څه بیان دي نعمتو نعمت دا الله وې نوې پیدا میکړي. دې زمای کې شیونه می ساسو د پیدا لپاره پیدا کړی دي. به د آدم علیه السلام پیدائش امتحان کې داغه اوچتواله تعین د ابلیس دا ګور ساسو د پلار او د مور دشمن دی. د سره الله وي دشمنی شروع کړي. اول نمبر آیت کې چې ان الله جواب د سوال راغی. سوال په دې طریقه باندې د مکی مشرکان ویلې دي نورو کله د مخکې مثالونه الله را منافقانو تشریح کړل. د دې منافقانو ویلې چې مړه الله له حیا نور دې د مثالونه راوړه. یو رسول سورې عنکبوت کې برش دې آیات کې الله جواب وکړي چې نه زب مثال بیانوم دغه دغه ډېری فائدې دي. حق او باطل الله وجودش. ان الله یقینا الله حیان کوي ان یضرب مثلا ما بعودا شبان کی مثال دماشی لا یستحی من الحیان کوي. د دې پر سوال کې لفظ حیا ذکر شوی او ځکه الله جواب کی ذکر کې زی قباحت د دوی لپاره. حیا معنی انقباض النفس عن ارتکاب المکروه. یو سړی د خپل نفس د بدو شي نه منې کی دا به د الله صفت دی چې کوم داغه د شان سره مناسب. حدیث کې مرضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حیا ایمان دی. حیا چې پرې خدا به چې څه کیا کوا. لس اقسام د حیا دي. صاحب د نظر النعیم بیا ټول تفصیلی ذکر کړي. د انسان حیا جدا او د الله حیا جدا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی چې پرده پوش حیاناک ذات دی. هغه وایي چې مال حیا راځي د خبره نه چې انسان مال لاسونه اوچت کې وځي خالی ورېګم. دا د الله صفت دی. د مخلوق حیا جدا او د الله حیا جدا. ابن حجر اسقلانی فرمایي چې د صفات په انسان کې راجم شي چې د خراب کارون نه منې کی. بعض انسانان به دې کې معنا دلایي ترکو کوي خو لیکن اولنې معنا ظاهر کم شي دغه د شان مناسب.
انسان کې حیا به کله راځي چې هغه آیاتونه او حدیث وګوري چې هغه د حیا په باب کې راغلي دي خاص کر د الله په دې نعمتو کې سوچ وکي ټول تقصیراتو کې دیو جنا جنید بغدادي رحمه الله فرمایي د الله په انعاماتو کې سوچ او د خپل تقصیراتو کې سوچ د دین چې کم حالات روت او بس دا حیا ده د الله نه وسره دعا مغواړي حاصل لا چې د په سوال کې حیا لفظ راوړونه د مقام کې الله ذکر کې دا بد الله صفتی کم چې داغه د شام مناسب یہ دربه کې معنا د بیان مثلا ما بعوزه ما تاکیدم دې تمیزم دې فاعلم دې بعوزه معنا ماشي سو کوئی دا بق او بعوزه د دواړو یو شی دی نه دا وړو کې په نسبت سره غیره قران کریم شکر انسان مطالعه کې تقریبا 250 مثالونه الله بیان کړی دوا یو مثال دا دی ډیر حیوانات هم الله قران کې ذکر کړی دي ماشه نیولې تر پیل پوري دلته ماشه تذکرہ وکړه او اخر کې دی پیل مفسرین ذکر کوي چې دیو دای مابین کې یو خاص کنکشن تعلق دی معنا د دې شکل بیانې په شان دا غیره لیکن د دې ودوب کې دا غینا پیل نزیتی دی د الله قدرت دی کمزور هغه خورته مې قازین لکی سره دې نه شډېر انتهي کمزور دي خلوی وخ باندې دا خورته مور دنه لکی کله کله ساعت عمر مشي ویم وجني اهل علم فرمایي چې ماشه تشکیه دي مقام کې وکړه د کی عجیب عادت دی کله چې دا وږي نو ژوندې خوش مور شي دا نفس دی وین نډک شي صدا وجلې کیږي څه مطلب کم زړه چې هغه دنیا تعلق نه لري نو هغه ژوندې خوش دي سره یو ځای شنو باس به د سره دنیا غمونه نور شروع شي دا به هیڅ وجلې شي نو سوره عنکبوت وغیرہ کې د زباب دا مثال چې الله راوړي یا مخکې منافقانو اس دا الله بیانې وما فوق غیر غنه د پاسه بعوزر مخکې مجد یا فوق معنا حقارت کې چې نفس وزر دا الله ز بیانوم نو فائدې سره جواب فاما الذين امنوا فسغ انسانان چې ایمان راوړې فيعلمون غيب ويږي انه الحق من ربهم یقینا دا برابر دي نو مسل سره درب د دوی نه ایماندار وای چې الله کوم مثال راوړې منګي منو دغه مقصد لري مسلې تشریح او وضاحت د دوی د عقیده را حق قران کې ډیر معناګانو باندې راځي دی مقام کې معنا مطابق د ممثل سره او الله دا مثال را لګري ځکه لوی مثال دی شیخ الاسلام ابن قیم دی بارکه به کتاب ولګو کتاب الامثال ټول مثال نه قران تشریح کړی و جانب مقابل کله چې الله مثال ذکر کې نو جانب مقابل دي شوی باطل فرض مړ دي د الله څخه ضرورت دي چې مثال نه راوړي مړ الله له حیام نه ورزي به حیا دي سخت خبره وکړي واما الذين كفروا هغه انسانان چې هغه کافر فيقولون هغه فرمایي هغه وي ماذا اراد الله بهذا مثلا سأل الله اراده کړي په دې مثال باندې اي شيء اراد الله د الله ولې راوړي دغه فائدہ سره الله جواب کوي د جواب حاصل لري سوچ مثال لغوه کړي او ځان په پوهه کې بدل هدایت ته چې ځان په پوهه نه کې مخالفت اعتراض وکړي دله گمراهي ده څومره لوی فعل ده یذلو کې معنا د گمراهي گمراه کوي الله تعالی به په دې معنی کثیرن زیات لرا او يهدي به کثیرن او هدایت کوي په دې معنی ډیرو لرا قانون داري چې یو جانب چې کثیر نو بل جانب کې به قلیل کمی ته دواړه کثیر کثیر ویلې معنا دواړه جماعت ډیر زیات دي مؤمنان هم زیات دي او کافر هم زیات دي نو مثال تسلیمول اې کې سوچ کول دار هدایت سبب نه رد کول دا گمراهی ده څومره لوی فائدہ رااله وما يذل الله نو گمراه کوي به پر مثال باندې الا الفاسقين مگر هغه انسانان چې وتون کې دین نه فسق معنا خروج
وزید الله الذين منین رسلا دلیل به دې معنی چې منافقان دي او مشرکین دي دا ټول فاسقان دي ځکه الله په مثال باندې اعتراض وکړو ورسات کې الله اوس درې صفات راوړي دي فاسق مقصد بدای چې اې د نبی امت ځان ساتي اسنه فاسقان درنه جوړ نشي یو د الله لحاظ نه کوي یو د مخلوق هم نه کوي دعا عام انسانانو له نقصان امر کوي درې الذين الله اذا فاسقان اغه انسانان دي انقذون عهد الله شد ما تيد الله لوزنا من بعد ميثاقه ورسل دي مضبوط والنا ميثاق سمانا خازن لیکلی دي العهد المؤكد باليمين اغه عهد چا په قسم باندې مضبوطي عهد نه مراد اغه لوز دي کوم الله قران کې کړي د نبی صلی الله علیه وسلم سنت کې خاص کر عالم ارواح کې بیان د دې شی انسانانو دین بمنای مثال به تسمه وای نقص معنا ماتول پړې سړې اوس پړې دا خود الله حق طلب کې اوس وی د مخلوق هم طرف کوي ثم ظالمان دي ويقطعون او داخل کټ کوي ما شینا امر الله به ان يرسل شاء الله امر کړي دی په یوځي والی مفسرین ذکر کوي چې دین مراد څه خپل ولی خپل ولی نه بالکل نه پاري د الله حق هم تلف کې او مخلوق هم تلف کې حدیث کې راځي رسول الله فرمایي کله چې انسان وګاړي دا غبرزه کې الله پر اخوال راولي بس خپل ولی دی قائم شي امام ابو داود امام بخاری امام احمد دې ټول حدیث نقل کړي کله حدیث کې دا مرای چې دا پر صورت باندې ولاړی چا چې په دنیا کې قائم کړي دا به تیریږي او چې نه قائم کړي لاندې بغورځيږي صحابه ویل یا رسول الله خپل ولی بداینو چې خپل منکر راشي موږ دا کار ورشو نبی صلی الله علیه وسلم یې مړه دا خو بدله خپل ولی دا معنی چې سړی تا کرنه راځي ته الله درزه لپاره ورشي دا نو ګران عمل دی دویم قول باز علماء دا ذکر کړی دی ما امر الله به ايو سلامانا دا چې الله په کوم شي امر کړی چې دا وکړي ایسر الله مخالفت کوي ویني مونږ دریم صفات ويفسدون في الارض الله فساد کې پر عالم او د اسماء کې نو اولئک هم الخاسرون خاص دا خلق امدوی تاوانین دي فساد څه معنا خروج الشيء عن الفائده یو شی له پیدا نه وتل خازن لیکلی تعویق الناس عن الكتاب والسنه خلد قران او سنت نه منع کول دین خلکو له ناشنا معلومه ول چې مړدات سره کوم شی دی پرې دی دا فل ارض وی العالم دلیل به دې چې انسان کله ګناو کې د ګناه د وجنا اثر په ټول جهان به راځي دیو جنا ابو هرره سره نقل دي وان الحبار لا يعذب في وقرها من ظلم الظالم ظالم د ظلم د وجنه د ځان پر خپل منځالو کې تراب شوي خراب شوي ګډي وړي اولئک معنا د مخکې صفاتونو والا پورا توانین دي تاوان دا معنی چې انسان عمل کوي هیڅ ثواب ور باندې مرتب نشي امام رازی وغیرہ فرمایي چې انسان عمل کوي د ګټو وخت راشي لیکن د معمولی حرکت د وجنا سرمایم لاړ او ګټم لاړ او خاریم لاړ برباد شو داخله الله دلدل شو ورسات ک الله سبحانه انعامات کوي نعمت الله دې نو وی الله پیدا مې کړی څومره لوی نعمت دی نو وی پیدا مې کړی دې نه ورس مړکم به مو ژوند کې مو به ود الله مخله ودرېږي حساب کتاب لا کیف تکفرون تکفرون کې دوه قول دي یو دي کې معنا د انکار کیف تکفرون بالله څنګه انکار کوي د الله نه وکنتم امواتا نو حال دا شوي مړو فاحیاکم الله ژوند کړی د هرین وی کنه سره الله شته ده نعوذ بالله من ذلک دویم قول باس علماء دا ذکر کړي تکفرون معنا تشرکون دی خلق الله منو لیکن د الله سره ډیر شینو شریکان جوړول چا لا چا منا چا عزا
چا عیسی علیہ السلام چا عزیر علیہ السلام چا مړو چا ژوندې چا ملائک چا کانی بوټي چا حکومتونه منصبونه اموات جمع میت یا میت کله موتا قران کې راځي سو کوئی چې کوم وخت کې مشدد میت داغه جمع راځي اموات میت چې هغه موتا لیکن شیخ عبد السلام صاحب الموسوعه القرآنیه کې دې فرق باندې رد کړی دی موت قران کې ډیرو معناګانو باندې راځي دلته معنا نشه ورسره قرآن کې الله فرمایي شام مذکور دا معنا ساز کې رمانه وي خو لیکن یو خاص معنی نه یاد دی چانه پیژندل چې بری کې دا غوګونه نسترګي اړو کې پلی جبا لیکن د دې معنی نه سارا بدن چا ترکیب کې الله ول انکار کوي الله وي فاحياكم الله تعالی را ژوند کړی پیراړو لا بس روح په واچولش عبد الله بن عباس فرمایي چې کله د مور بری رحم کې را بچي تکمیل شي الله ملائک راولېږي د نیک بختی بدبختی رزق تنگ دی پرا کله مړکیږي او چرته مړکیږي ټول ولي کوي پیراړه بچدان الله متصل دا بچي راوسی ثم يميتكم دين ورسب الله تاسو مړ کوي ثم يحييكم بهم الله ژوند کې او ثم اليه ترجعون به الله له ورګرځول شي د پاره د حساب کتاب آیت باندې سوال دی مقصد په آیات کې د الله انعامات دي مر خدا څخه نعمت نه لري جواب داري چې اصل کې مقصود بالذات زمونږ استاد ملاقات د الله سره دی زمونږ او د الله په مابین کې د امر یو کله نو په دې بخامخه ورتيريږي دا نعمت بلال چې کله وفات کیږي رضی الله عنه کجه جاړي وی ولی وستا جدای ده کنه موږ سبا نبی صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کیږو دومره مینه وا دیم قول علماء ذکر کړي فاحیاکم بس دې پر نعمت الله بیان کی دا ورس نور حاله به ثم ویلی کم انسانان متصل مړ کېږي ډېر انسانان ژوند دي ورسره به مړ شي ځواني کې بوډا توپ کې ثم یحییکم الله به امر ژوند کې قیامت کې چا ویل شي دي چې مراد د حیات نه حیات پر قبر کې دی د قبر د عذاب د اثبات لپاره دا معنا کړي شرط راشه معتزله باندې لیکن دا معنا دی مقام کې کمزور ده وجدا چې یو خود دلیل نشه بده باندې چې مراد د حیات نه حیات د قبر دی دویم به درې مرګونه درې ژوند دراله نو به زین لسواله شي دینه معلومه ده چې د قبر عذاب نشته جواب دې آیات کې معلومه نشو نور آیاتونه کې معلومیږي سوره غافر کې د قران نور آیاتونه کې سار او ماقام درې فرعونانو ارواح الله په دې جهنم باندې اړو مراړو شیخ الاسلام ابن تیمیه پیر قبر د عذاب باره کې مستقل دلیل الله جمع کړي عقلي او نقلي مجموع الفتاوا کې اسباب ذکر کړي چې په سمانه شله د قبر عذاب ور کې دي شغولي کول ته شمیته ځان نه ساتل کفر کول شرک مونږ نه کول مستکول زنا کول وینا کول بغیر د عملنا صحابه ول کنزل قبرستان کې میتهږي بیزی ټیکسونه مخامخ او پښه شایبونه لگاول پیدا مسله ذکر کړی چې انسان د قبر د عذاب نه بچی په سمانه عام جدا مستقل باب په خود لري دلته کې مراد د حیات نه آی دنیا کې زموږ اساس ژوند حدیث کې راځي رسول الله فرمایي انسان چې قبر کې خود لري شي زره زره شي ختم صرف د ملاد تر اخره دي کې وړو کې پاتش چې به د نور بدن کې دا پیوان شي الله به ته جوړي په ځین له سوال راځي چې ډېر قبرونو کې دا وړو کې نشته جواب ده نبی صلی الله علیه وسلم ورې زموږ په ایمان دي کوم خوشي غلامان یو کوم خبر چې الله رسول کړي بس موږ به منو بغیر چون شرانه دویم جواب ده اصل کې دا اړو کې لري کذر رسول الله فرمایله کړه زری په اندازه زری علم خلل ده دلیل له بده شدیده کې مراد د حیات نه دی دنیا ژوند دی هر چې د قبر عذاب دی په نور آیاتونو کې ثابت دی ترجعون مجهوله شغی ویلی
ته خو غني کني غني الله مال براسي بل نعمت هو الذي الله ذات خلق لكم ما في الارض جميعا چې پیدا کړی تاسو نه پر بار هغه چې په اسمه کې دي ټول لكم انا الانتفاعكم جميعا دا حال یوا تاخذ جميعا ټول عقیده ساتي زين له سوال چې مار لړم د اسمه کې دا خو نعمت نه لري جواب دا چې د آخرت ماران لړمان موږ لا یاد کړو څومره لوی نعمت شو دا دویم جواب داري صاحب بن ابراس وغيرها لیکي د اسمه کې جراثیم دي دا ماران لړمان راکش کوي به خپل غدو کې ساتي یو یا دوه کسان ور باندې وچ چلی شو کله هم نشي چلی شي څومره لوی نعمت به آیات باندې سوال لیدنه معلومیږي چې اصل پاشاو کې با حد ذکر الله الکم ما فی الارض جميعا چې سړی کوي نو اب کوي څوک زنا کوي څوک غلا کوي څوک بل څوک بل جواب داري چې عبادت دي چې به انسان توقف کوي ودري کې الله او رسول الله دویم خوراک سکاک جامع اصل بدی کې اباحت ده خو لیکن شرط کې داري چې کله حرام نه آغا کافر لباس نه دی سره مشابهت نه مال حرام نه دریم فروج دي کې منع ده مگر هغه وخت کې جواز دی چې کوم وخت الله او رسول تعالی امر کړی چې نکاح شرعي محمدي ده بل نعمت ثم استوى بالله قصوګه الى السماء دي بر اسمان لرنه جوړ کړ سبع سماوات و اسماننا سما او سماوات تقریبا 300 وکړه قرآن کې راغلي دي د استوا په سله کې چې الاره شمانه قص کله چې علاره ش برابر والے ثم استوى على العرش بالله په عرش برابر شو کوم دا غره شام مناسب دلته آیات باندې سوال دی زمکه مخکې پیدا شوی کا اسمانونه ظاهر د آیات معلومیږي چې زمکه مخکې د اسمان رستا لیکن د قران ورسره د قران د نور آیاتونه معلومیږي چې اول اسمان دې بیزمکه را اول ارض بعد ذالک دحاها ابن کثیر فرمایي وی اصل کې مال خود سره اختلاف پدې کې معلوم نه دی چې دا مخکې او کا مخکې پیدا پدې کې وسو کې اختلاف وږي صرف یو کسان شي کوي دې کې معلومیږي چې اصل کې الله اسمکه مخکې پیدا کړی الته به څه چل کوي امام قرطبی کې وی بعد په معنا د معاد اسمکه الله سره وغړولا دریم جواب داري چې اصل کې د اسمکه الله پیدا کړه لکه وګټه وځي کې خودلا به اسمان جوړ کې دی نو ورسره باس ازمکه سره خورا کړه لکه فرش نو مخکې ازمکه پیدا نو ورسره اسمان الارض مفرد ویری سماوات جمع زمکی مودي لیکن انسانان په دې یو زمکه باندې دا ژوند تیری نو ځکه الله ارض مفرد ویری دویم درې تشریح نبی صلی الله علیه وسلم په خپل احادیث یې کړی دا یا جنسی معنا مراد ده وس وی چې دا شی نه پیدا کړ زه خالق هم لیکن د خالق سره بل صفته مور عالم پوهه دی الله دو صفاتونه د الله طاقت هم شته پوهه هم دی وهو بكل شيء عليم د الله تعالی خاص پاره شمانه پوهه دی شت علم دی کله وی عالم کله وی عالم کله وی علم معنا دیتونه بدای ان الله يقينا الله تعالی حیانک یضرب مثلا ما بعوزا چې بیان کې مثال دی او ما شی د فسداغي فاما الذين امنوا فساغ انسانان چې ایمان راوړل فيعلمون پویږي انه الحق من ربهم یقینا دا مثال برابر دی د مثل سره درب دوینا واما الذين كفروا غ انسانان چې بیمان دي فيقولون وي اعتراض کوي ماذا اراد الله بهذا مثلا الله څه اراده کړې پرې مثال باندې یذل الله گمراه کوي به پرې باندې زیات لرا او يهدي به كثيرا نو هدایت کوي په دې ډیرو لرا نه گمراه کوي الله به پرې باندې الا الفاسقين مگر به دین انسانان الذين انسانان دي ينقضون عهد الله شماتي لوزن الله من بعد ميثاق ورسل مضبوط عليه ويقطعون او کټ کوي ما شينا امر الله به ان يصلى الله امر کړي دی په یوځوالي
ويفسدون في الارض او فساد کوي د ازمای کې اولئک هم الخاسرون خاصم داخله الله پورا تاوانین دي كيف تكفرون بالله سن شرك واذا الله سلام وكنتم امواتا وحال شوي مړ فاحياكم الله تعالی ژوند کړي ثم يميتكم بهم الله مړکی ثم يحييكم بهم ژوند کې ثم اليه ترجعون به الله اور وګرځولې شي د پاره د حساب کتاب هو الذي الله ذات خلق لكم ما في الارض جميعا چې پیدا کړی تاسو د نفر پاره هغه چې د اسماء کې د ټول ثم استوى بالله قصد کې الى السماء بر اسمان لرا جوړ کړ سبع سماوات و اسماننا وهو بكل شيء عليم الله تعالی په هر شي باندې ډېر پوهه دی الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین